دا دلیل نقلی د مخکنو کتابیانو نه. قرآن چې کوم دی دلیل نقلی پیش کړي د اهل کتاب سابقین نه، او دا مسلمانان شوي ښه اصطلاح وضاحت دغه دا نه چې کافر دی قرآن ته استدلال کوي. دا ډېر خلک دی لکه عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ، او دا خو زوړ کتابي عالم دی که دی ولې مسلمان شو؟ هغه ته حقانیت ښکاره شوی دی. نور بے شمیره صحابه کرام دي، بعض داسې چا صحابه نه دي کعب الاحبار، دا کمزور خلق هغه نبی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا. کعب الاحبار صحابی نه دی مړه. بعض خلق په ابی بن کعب او په کعب الاحبار کې دوکه شي. کعب الاحبار د سیدنا عمر دور خلافت کی ایمان راوړل، یہ تعبیر ہے. سیدنا عمر دور خلافت کی ایمان راوړو، بعض خبرې به تیرې پیرې کولې. صحابي خو نه چې مونږ هغه په سر ننګ وکړو. په دې وجه باندې صحیح بخاری کې د سیدنا عمر قول دی چې کنا نبلو علیه الکذب. دا صحیح بخاری متن دی، کنا نبلو علیه الکذب. زمونږ ګمان دا و چې دروغ وایي، غلط بیانې کوي دی. دا اسرائیلی روایات د په لار مونږ ته راغلي دي. اسرائیلی روایات د کعب الاحبار په لار راغلي. یو ابی بن کعب دی، یو کعب الاحبار دی. ابی بن کعب صحابي دی، او کعب الاحبار لیس بصحابی. اته څه تیرې پیرې خبرې کړې نو سیدنا عمر ورته څه وی سم خدا کني ارض القرده ته به ولېږم، شام ته به ولېږم، مدینه کې ونه پاتې کېږي. دا پهلوګان وایي خلقو ته کیسې کوي دروغ وایي خلک سر په څنډۍ را څنډۍ ورته. کعب الاحبار راوی دی، کعب بن ماتع الحميري نوم دی. دا کعب بن ماتع بنو حمیر سره تعلق دی. نه چاته پوس کړه مخکې ولې ایمان نه راوړو. او دوی زما پلار ماته ویلیو چې که زما زوی دا صندوق بنس پړي، بند صندوق مانس پړو. تر دې پورې چې سیدنا ابوبکر صدیق وفات شو، سیدنا عمر دور خلافت کې ما اجازه دي کسی دی اخر اچھا ماس پڑھو نہ پے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارے کے زیر ہو، بلکہ داغت تصاویر ہوگے حکم جاگی جو کہ ماں چزا مانو خدا بڑے رشتہ دے یاد رو غور سے جی سیدنا عمر پہ فرمائل چکنا نبلو علیہ الکذب. دا اصل کہ عبداللہ ابن عباس بدسر ناس پاسو. دا دو ذریعی دی زمونگا پا تفاسیروں کے پا حدیثوں کے چا عبداللہ ابن عباس داغنا روایتون اخلی خواہ آغا روایتون ندی چا داغی تعلق دین سر رہے، اقا داغی ذاتی تاریخ سر رہے. پدے زمون خلق پوئی گا نا آغا سوزن راخ لیلتا کہ مسلمانوں کے ورنہ نواسیخ. دا فضائل و کتابوں سمجھی دا تقریباً 80-85% داغا دا روایتوں نڈکتے. پدے اعتبار میں کوئے درست نہیں، اکثر و بیشتر غلطی یا تابعی دے صحابی دے نا، صحابی بے بیاموں کا اعتماد کو لکھ اور صحابی نہ دیکھ. دا آتیناہم الکتاب دا قیدہ عبداللہ ابن عباس فرمائے لے دا. مولانا حسین علی رحمہ اللہ ویلے دا خو زی اغم نخی دا مشرانو طریقہ دا جواہر القرآن کیم لگے لیکن ہم زی نخی نور مشران ہم دا ہوئی چکم زی کہ آتیناہم راشین علتا مراد آغا اہل کتابی چیغی ایمان راوڑی اہل حق، اور چکل اوت الکتابی مجھولی دا بیاغ کتاب یعنی چیغی پا کتاب بانے عمل لی اسے اور پسے ورغرزولی شویخ. آتینا معلوم سیغا چی راشین مراد اہل کتاب وی چا مسلمانان شوی، اوتو آغای مجھول چیغی ایمان نہیں راوڑیخ. خدا قیدہ دا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا قرآن ترجمان دیکھ، ترجمان القرآن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا کرے وقت لیکن دا پنم بانے دیر دروغ خلق خوار کری. یو کتاب دے لاغی نم دے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس نم بانے سوچو کہ سیر جے پوئی گی نو پنم ہم پوش چو دا اقتباسات تی او منگا دا عبداللہ ابن عباس نا اخذ کری دے. دا غیر سر کے آغا سندم لگل دے
سند چې کوم دی هغې ته محدثین سلسلۃ الکذب وایي، جھوٹ کی لڑی ہے، ته دروغ هار ده. ته دې لیکونکی دی مجد الدین فیروز آبادي صاحب قاموس. اوس زمانه کې ودا چاپ کېده په دغې نوم، اوس خو ورته خلک تفسیر ابن عباس وایي پوه شئ. او هر مبتدع چې ګوره د هغه لاس کې وایي دا ابن عباس تفسیر دی، هغه تفسیر نه یې لیکلی. دا خو د هغه په سند باندې چې کوم تفسیر منقول دی نو مجد الدین فیروز آبادي دې لپاره جمع کړی چې سړی پې دوکه کېږي نه. هغې ته سلسلۃ الکذب وایي. حافظ سیوطي خپل کتاب کې لیکلی الاتقان کې د هغې سند یې لیکلی چې دا سلسلۃ الکذب. تفسیر د عبدالله ابن عباس اوس په هغې کتابونو کې چاپ شوی دی کوم چې وختي ما ذکر وکړو، 3 جلده کې چاپ شوی دی. کوم چې منقول دی هغه ټول هغې لیکلی، هغې کې صحیح او ضعیف او موضوع ټول جدا کړي دي. هغه کتاب ځان له پیدا کړي. اردو علم د هغې ترجمه کړې ده، هغې کې دا تفصیل نشته دی بلکې هغې ته سند هم لرکړی. لومبۍ جملو کې د هغې سند لیکلی. پخوا چې به زموږ مناظرې وې چېرته کې د دعا بعد سنن دپاره به خلکو به پیش کوو، بې شمېره چې تحیل اسقاط کې به هم پیش کوو. موږ ورته همدغه خبره کوو، دا هغې کتاب نه هسې لګیا دی. دا کتاب دې دپاره ښه دی چې انسان ته پته وي چې په دې سند باندې د عبدالله ابن عباس نه کم تفسیر نقل دی، بیا سړی هغه نه اخلي که نه، تفسیر نه بیانوي. یو سړی چې هغه شپه نه پېژني هغه روز نه پېژني. موضوعي حدیث چې ته نه پېژنې یا موضوع کتاب نو تا ته به صحیح نه معلومېږي. دا خلک دې دپاره زده کوي چې ځان بچ کم د غلطۍ نه. هغه کسان چې هغې له مونږ کتاب ورکړی دی یتلونه هغې لولي دا کتاب حق تلاوتي لکه څنګه چې حق دی تلاوت د دې. کومو خلقو له مونږ تورات ورکړی دی، الکتاب نه مراد تورات، هغې لولي دا خپل تورات لکه څنګه چې حق دی د دې تورات د لوستو. د کتاب د لوستو حق څه دی؟ هغه دا دی چې عقیده ورپې ساتي. هغې چې په خپل کتاب باندې عقیده وساتله نو هغې څه وکړل؟ اولئک یؤمنون به، دغه کسان ایمان لري په قرآن باندې په دې کتاب. یعنی کومو خلقو چې په خپل کتاب ایمان ساتلی او په تورات، هغې خلق ایمان لرلو په قرآن مجید باندې. او چا چې د خپل کتاب انکار کړی هغې د قرآن نه انکار کړی. قرآن دا ویل غواړي ومن یکفر به، او چا چې انکار وکړه د دې نه فاولئک هم الخاسرون، نو دا کسان خاص دوی ځانمن دي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، د آخري ځل یا بنی اسرائیل وې. اوس خبره بل خوابوزي. او بنی اسرائیلو تاسو ته ما ټول نعمتونه خپل ذکر کړل، سزاګانې مې ذکر کړې، ستاسو خباستونه مې ذکر کړل، ستاسو فرقې مې هم تاسو ته وښولې، ستاسو غلطۍ مې وښولې. اوس دا وکئ چې اذکروا، شکر ادا کئ زما د هغه نعمت چې په تاسو مې پیرزو کړو. وانی فضلتکم علی العالمین، او ما تاسو لا غوره درکړو په مخلوق د زمانې ستاسو. علی عالمی زمانکم، جلالین خو به دې ویلېږه هغې کې دا معنی لیکله علی عالمی زمانکم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تخویف. ویریږئ د هغې ورځې نه چې بدله به نشي ورکولی یو نفس ته بل نفس نه د څه څیز. د دې نفس نه مراد مشرک نفس دی، عام نفس نه دی. مسلمان د مسلمان په کار راځي په قیامت کې، سفارش میں هم په کار راځي. دا ځای نه دی کې پرویزیان دوکه ورکوي چې جی هیڅ نفس د بل نفس په کار نه راځي. بیا مشرک نفس د مشرک نفس په کار نه راځي. نه مشرک سړی د چا په کار راځي، نه د مشرک څوک په کار راځي. قرآن نفي د دغې کوي. پاتې شو جایز سفارش، دا به انشاءالله مونږه من ذا الذي یشفع عنده لاندې د هغې اقسام ټول ذکر کوو. دې ځای هغه دی ولا يقبل منها عدل، او نه بشي قبل ولد نفس مشرک نه څه بدله، اور فایده به نه ورکوي. لا تنفعها شفاعت، مشرک لوا فایده نه ورکوي اس سفارش. ولا هم ینصرون، او نه به دې امداد کولی شي. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. د دې ځای نه دویم باب شروع کیږي او دا پارې آخر پورې ځي. آیت 141.
پدے باب کے د سیدنا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ گئی سیدنا ابراہیم تذکرہ ولی گئی دا ټولو په نسبت باندې معزز دے غیر متنازع شخصیت دے یہودیان هغوی بویل ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصارا بویل ابراہیم علیہ السلام نصرانی و مشرکین مکہ بویل زمونږ ملګری و نو قرآن غیر متنازع شخصیت ذکر کئی داغه څه حالات ذکر کئی دې لپاره چې دا درې وړ ډلې د هغې تعلیماتو په رڼا کې خپل ځان وګوري چې دا مقاصد دي د قرآن د دیخ انا اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي دا یهود نصارا و مشرکین دروغ وي ابراہیم ته نږدې هغه څوک چې د هغې اطاعت یې کړو د هغه په زمانه کې وهذا النبي او دا آخري نبی دا د ابراهیم ملګری دی ابراهیم د دې ملګری دی د دې وجه نه قرآن به د هغه بیا بیا ذکر کوي کله فرمایي هو سماکم المسلمین هغه تا هم مسلمان یې خره خو دلته دې ځان مسلمانان پرې نه ښودل 200 نمونې ځان لو لګول چې فلان کې سنی دیوبندی حیاتی یا مماتی وای بیا چې د چا څومره استادان دی یو نوم ځان سره لیکه زه مصیبت کې اخته یم بس مسلمان دی او سړی دا کافي دی بس نور ضرورت نشته واقعات ابراہیم علیہ السلام بیانی یو سو مقاصد دپاره لومبنی مقصد دا دی چې ابراہیم علیہ السلام هغه د الله د کور بنیاد دا په توحید یې خو مشرکین مکه مخاطب د الله د کور بنیاد یې خره په توحید تاسو د الله په دې کور کې شرک ولګوي 360 365 خدایان هم پکې خریخ د واحد لا شریک ذات په کور کې دمر خدایان څه گئی دا ډېره سخته رټنه ده هغې دپاره دا قصه ذکر کوي اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن په دې کې بدن نه دننه اول عظمت شان خی د ابراهیم علیه السلام چې هغه دومره عظیم و چې الله د هغه ازمیښت وکړو ازمیښت د وړوکي سړي نه کېږي ازمیښت د لوی سړي کېږي او څومره چې یو سړی لوی دومره د هغه ابتلا ډېرې وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ مقاصد زور سره ور سره ویم او کله چې ازمیښت وکړو د ابراهیم رب د هغه بکلماتن په یو څو خبرو په یو څو خبرې د هغه ازمیښت وکړو یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ټول نه مخکې ختنه د ابراهیم کړی ده او دارنګې بل حدیث کې راځي چې یو څو څیزونه دي چې هغې ته خصائل الفطره وایي برید پست کول ګیره اوږده ساتل نوکونه اغوستل زیر ناف ویښته اغوستل دارنګې اطرخونو ویښته اغوستل حدیث صحیح دی خو خلق وایي د ابراهیم ازمیښت په دې کې شو دا خبره غلطه د ابراهیم علیه السلام ازمیښت په دې کې نه دی شوی د ابراهیم علیه السلام ازمیښت چې الله په کومو کارونو کړو نو قرآن مجید هغه په خپله لیکلی دی عبدالله ابن عباس فرمایي الکلمات التي ابتلى الله بهن ابراهیم فاتمهن هغه څیزونه چې الله د ابراهیم پای کې ازمیښت کړو هغه یې پوره کړل نو لومبنی سره فراق قومي دا هغه عبارت ته بیا تزیین و خیمه فراق قومی فی الله حین امر بمفارقتهم اول د قوم جدائی چې کله الله ورته القوم د جدا شو دارنګې ومحاجته نمروزا فی الله نمروز سرا بادشاہ سرا دا اللہ دا پارا ٹکر اغسطل توحید بیانول دا مخالفت وصبر ولا قصفهم یا فی النار لیحرقوه تو سوزول دا پارا خلقو ورطا ورزو غیر برداشت کرد والحجرت من وطنه حین امرا بالخروج عنهم خپل کلی او کور پرې خود شام ته لاړ ومبتلی به من ذبح الولد حین امر بذبحه دارنګه د اولاد ذبح دا 15 شپږ سيزونه خو هغه ښودلي دي عبدالله ابن عباس صحیح سند سره نقل دي
عام مفسرین لکه در منصور وغیرہ دا نقل کړی دي، خو قرآن کې شته د تفصیل. دا تقریبا 6 کارونه دي، دا ترتیب سره وګوره. اولنې کار کوم چې الله هغه ته ښودلی دی هغه د سورہ بقره کې 258 آیت کې 258 چې ته مونږ وایو کلمت حق عند سلطان جائر. د ظالم بادشاہ په مخ کې د یو ډېر بېدینه بادشاہ په مخ کې د الله توحید بیانول، هغه توحید منکر و بلکې د خدای توب دعوی کړې وه. نمروز یا نمرود آیت 258 الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. آیا تا کس ته کتلی دي چې ابراهیم سره جنگ کو په باره د خپل داغه درب کې د جنگ وجه سوا ان آتاہ اللہ الملک په دې وجه چې الله غله بادشاہي ورکړې وه، مال په ښه نه راغله. په بعضې خلکو مال خراب نه شي، مال د الله خیر دی، بهتري ده. خو بعضې سړی کم ظرف وي که نه هغه مال هضمولی نه شي، هغه نه ځان روک شي. کله په الله اعتراض کوي، کله په رسول الله اعتراض کوي. د حدیث منکر چې د هغې علامت رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ښودلی دی؟ په یو لوی سریر تخت به ناست دي او انکار به کوي چې کوم شی قرآن کې نه منم او چې کوم حدیث کې نه منم. ستا علامت موږ د رسول الله په خوا ښودلی و چې دا په تختونو ناست خلک دي، په دې مال ښه نه راغلی. یا دی دا ټول کارونه چې کوي دا د مال د حصول لپاره کوي، دغه چې دلري کې بیا کار سمي. دا منکرین حدیث اول کې ډېر ښه مسلمانان دي، لکه سر سید په اول کې ډېر صوفي و، لوی صوفي و، د خپل استاذ پڼې به په خپل سر ګرځولی، خو چې بېدینه شو نو داسې بېدینه شو چې نبوت نه یې انکار وکړو. دا بې علمه خلک دي داسې، کله یو جهت کی کله بل جهت کی. حاج ابراهیم فی ربی ان آتاه الله الملک. جګړه یې وکړه ابراهیم سره. ابراهیم ویلیو زما رب هغه دی یحیی و یمیت چې ژوندي کول او مړه کول کوي. هغه ویل اعظم کولی شم، کم عقل سړی و. یو روغ سړی راغوست نو هغه حلال کړو، لکه الله داسې خلک مړه کوي. تا چېرته څوک لیدی چې الله راغلی علاج کړو سړی ټول چا نصر ووایي؟ پوره کم عقل توب ده. یو سړی و په هغه د 500 آرډر و، نو 500 آرډر پې و خو ژوندی که نه و ژوندی نو هغه ذات کې دا یې مړ ژوندی که مړ ژوندي کول دی چې ته قبر ته ودرېږي هلته هغه ته یې پاس. دا د مال په زور باندې دا خو بس که نه چې مالدار وي ډیم والوت نو خلک یو جي والوت. پوه شوې؟ د خلکو خو ضمیر هم دغه دی، هغې هغه ته نه وایي چې نه ډیم نه الوځي، ډینګ الوځي. او دا د مال په زور باندې هغه دا خباستونه کول چې دا ژوندي کول مړه کول زه کوم. هغه وی الله کې دی وی زه کوم. چې پوه شو چې دا غټ رذیل دی، بل چلې ورسره وکړو. ورته یې دا انور زما رب راخیږي دې غاړه نه، ته دې بل غاړه نه راخیږو. دا توحید بیان دی، پیغمبر یې په کومه طریقه بیانوي؟ ډېر په اسانه او ساده طریقه باندې. دلته خلک دا سوال هم کوي بیا چې دا ممکن و چې هغه ویلی وی چې زه یې دې غاړه راخیږم. دا ستا شیطاني ذهن دی، دا ویلی نه شو هغه. دا کوم ځای ویلی شو؟ دومره دروغ یې خو نه شو ویلی. هلته کې لوی مشران خلک وو چې ته نه وې نو هم دا راښه ده مړه. دا یې ویلی نه شو، دا د ځان خپل عقل ورداخي چې دا ممکن ده، دا ممکن ده. وی دا ممکن ده چې الله سره خر جوړ کړي، د دې امکان خو شته که نه؟ بس هر ځای کې خپل عقل ورداخله و، په دې اعتراض کوي دا خلک چې دا جی ممکن و، دا ممکن و. الله ته ناممکنات نشته. لیکن چې هغه کومه خبره وکړه د هغې نتیجه قرآن دا خو دی چې فبهت الذي کفر، که ممکن و که ناممکن و ځان له خبره وه. خو هغه دومره مبهوت شو چې هغه بیا جواب نشو کولی. دا یو د هغه ابتلا، دا ډېر ګران کار دی. دا ته په جومات کې ودرېږي او خلقو ته بیان کوې که حق ته یې رابلې، او یو کس درته ودرېږي یا د خپې هم رپېږي، لینګي به دې هم رکېږي، غالبا چې پیشاب به هم بېدلي. دا موږ ته پته ده، دا ډېرې ډوزي ولي داسې زه به دا چلو کوم، زه به دا چلو کوم، هېڅ چل نشي کولی. پوه شو؟ ډېر خلک زموږ تجربه کې دی داسې. دا دعوې مه کوئ،
بس حتی الوسه کوشش کوي چې حق دین ورس. دلته خلک ګوري ما ته که زه خو دلته کې وخت هم ډېر شوی دی، تعلیم تربیت هم ډېر کړل، ډېره سختی کوم، خو شاته کتونکي د الله په فضل څوک نشته دلته. څومره موده وشوله نو موږ خلک په دې حال کې وو چې کیل درلې دی دغه پیښې شروع کړې، لکه دا پیښې مه کوه څوک وله خوله ماته کړي. زموږ زوړ حال وګوره که نه، ابتدا کې څه چل شو هغه چاته نه دی یاد، خو موجوده حالت ګوري دی ته مه ګورئ. دا د هر چا جدا جدا حالات دي او الله چې چا نه کار اخلي نو هغه ته لارې کولوږي. بیا انسان کې اخلاص موجودي، کار کول غواړي، علم پکې، تقوا پکې، للهیتی پکې، الله رب العزت هغه ته لارې سموي. بیا سم شي خلک به تا په سر ګرځوي، بیا خو دوه درې څپړو ته خو به ټینګېږي که نه، ته ورتلو سره به تا پس اوږه اخلي، دوه درې سوه څپېړې به درکوي درله خلک، تکلیف به درکوي، په دمه دمه ته به کنځلې منځلې نه کوې، خیرې به نه کوې، الله به ستا مقام درکړي تعالی. دویمه خبره چې کومه قرآن لیکلی دا هغه یې لیکلې ده په صورتو ابراهیم کې. ابراهیم سوال صورت دی آیت 35. دې ته مونږ وایو ترک الولد و زوجته فی واد غیر ذی زرع. ترک ولده الوحید، یو زوی اکی یو زوی داغه د مور سره په یو داسې میدان کې پرېښودل چې اشاړ دی. آیت 35 نه قرآن د هغې ذکر کړی دی ویس قال ابراهیم کې. نو په یې کې 37 آیت کې وی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. اے زمونږ ربا یقینا انی اسکنتو ما اوسولی دی من ذریتی د خپل اولاد نه بوادن په داسې میدان کې غیر ذی زرع چې فصل پکې نشتا. مکہ مکرمہ بے آب و گیاہ میدان ہو، عند بیتک المحرم استاد محترم کور پخوا کې اسم الویز میں اخلق چې الولد الوحید سیدنا اسماعیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، هغه اسماعیل چې داغه اولاد دی بنو هاشم او قریش، داغه اولاد دی. دا ما پری خوې دلته کې دا څه دپاره ربنا لیقیموا الصلاة. یهودیان وایي دا کیسه مشهوره ده او بعضې زموږ صوفیان هم کوي او سیوطي ډېره زیاته کوي چې اصل کې دا د سارا بن وه که نه، هاجره د سارا بن وه، د دې زوی شوه د هغې اولاد نه و، نو هغې ورته ویل چې دا روکه چېرته یې وشړه، نو هغه راوړه دلته کې یې پرېښوده د خپل زوی سره. دا یو ډېر غلط قول دی. قرآن د هغې جواب کړی دی ربنا لیقیموا الصلاة. رب دا ما دې دپاره پرېښي دي چې ستا د دین انتظام وکړي، د هغې اهتمام وکړي، دا د الله حکم و. د یهودو دا خبره کله کله لوی لوی خلک غلطۍ وشي. محمد بن عبدالوهاب نجدی رحمت الله تعالی علیه یو ډېر لوی موحد سړی، دا یو کتاب دی مختصر سیرت الرسول، نو په یې کې هم لیکلي دي چې دا د سارا په وینا باندې هغه پرېښول ته کې، او همدا خبره مبارک پوري هم لیکي دا خپل الرحیق المختوم کې. دې کتابونو کې غلطۍ خلک ویل ښه تاریخ دی که نه، دا کتلې نه خلکو پېژنې نه. دا انا لله ډېر د افسوس مقام دی چې دا کتاب آیا د دې مستحق وي دله انعام ورکړی شي؟ چرې نه، یک ډېرې کمی دي. هغې نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پوره سیرت نه معلومیږي. دې دواړو کتابونو کې دا غلطۍ دي. دا نه وایي چې دا یهودیان دي، غلطه نتیجه مه وباسه، خو دا چې دا بې تحقیقه خبره ده. قرآن د هغې رد کړی دی ربنا لیقیموا الصلاة. رب دا ما دې دپاره پرېښي دي چې ستا د دین اهتمام وکړي. صلات مراد دین. دا دویم امتحان دی. نن به یو سړی خپله ښځه چې د هغې اولاد دي او ولد یې وحید وي په ایمان یې ووایي داسې به چېرته پرېږدی؟
سوال نه پیدا کی دا ابتلا د سیدنا ابراهیم او دی باندې هغه پورا اترو شوی دی دا کړی دی درېما هغه ته مونږ وایو محاجته مع ابیه والبراءة عنه پلار ته دین رسول او د پلار د مسلک نه او د هغه د شرک نه براءت د پلار نه براءت نه د پلار د شرک نه براءت سورۃ مریم 19 سورت ته آیت 1 واذکر فی الکتاب ابراہیم انه کان صدیقا نبیا صدیق و نبیو کلا چې هغه وویل خپل پلار ته زما پلار علم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن سب امین میں لگیا یا ابت ابو جان ابو عجیب پلارو بس یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال راغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا ډېر سختی وسره کړی دا بل ازمیخ دی پلار ته حق خبره کول دا ډېر مشکل کار دی ته یو کې دا یو دوه ته توړې دی وایي که نه بیا ورته پته ولګي پوه دا ډېر مشکل کار دی دا ابتلا ده دا ګران کار دی هر څوک نشي کولی څلورم هغه دی محاجته مع القوم قوم ته دین رسول د قوم خلاف کې دلیل پیش کول هغې سره بحث کول او هغې چې کله پړه شو نو بیا احراقه بالنار ویې سوځوی سنت شروع کې نه وي دلته څوک نشته چې دا او دا ورله ووایي دا عجیبه خلق باطل پرست مقابله نشي کوی نه خلق به تیاری دا مړ کوي لکه په مرګ مسائل حل کی په مرګ مسائل نه حل کی په مرګ مسائل ډېرېږي تا چې یو حق پرست ووایي نو لس به نور پیدا کېږي تجربه کړې د خلکو ودي کې بیا دې وکړي بیا دې وکړي دا حل نه د مسلې د مسلې حل مباحثه ده او مباحثې نه رستو خپل غلطي تسلیمول هغه پرېښودل سورۃ الانبیاء 21 سورت ده او آیت کریمه 51 آیت 51 وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ابراهیم لا مونږ داغه نبوت ورکړو مخکې د هارون او د موسی نه او مونږ داغه نه خبر سیاق سباق کې بدا معنی گئے رشد معنی خيارتوم نه دلته کې کله چې ویلی خپل پلار ته خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ما وجه عبادت هذه التماثيل څه دلیل دی د عبادت د تماثیلو کم سره چې تاسو چیلې استون کیه ودي سره څه دلیل پلار نکو کول بس قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين هغه باسو کو بیا ټول ټک ټوک بیا ورته خبر او کلا فتعبدون من دون الله رستو 66 آیت کې او فلکم اغي چې پوه شو چې را دا کا ټول دکړه نو یو بلته ویل قالوا حرقوه وانصروا الهاتكم ان كنتم فاعلين اغي ویل دی وسوځوي او د خپل الها او بدل والے کچری تاسو کار کوونکی الله نه ود کنه قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراهیم دا ګران کار د قوم ته خبره کول او اغي ورته ورځو زکه چې حق خبره ورته کړي وا رښتینه خبره چې څوک یې داغه انجام دی بیا پنځم کار هجرته الی الشام شام ته هجرت کړه خپل کله پرې خو موږ خپل کله پرې خودو ته تیار نه یو لیکن ابراہیم علیہ السلام دا اللہ را پارا خپل کله پرې خود سورۃ العنکبوت کې یو کم دیر سورت آیت 26 ذکر قرآن اشارتن گئی تفصیلی نہ ہوئی فآمن له لوط علیہ السلام دا تصدیق کو
वक़ाल इन्नी मुहाजिर इला रब्बी इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अवे वल ज़ हिजरत को उनके माँ खपल रब तरफ था, यकीनन ज़मा रब अज़ीज़ व हकीम दे। और शपगम अगर ज़ब्हुल वलद औलाद अलालवल आगा वलद चाहे वहीद हो बिकर हो। सैयदना इस्माइल ज़मुंगा बाज़ मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन दे तरफ तली दी चदा इसहाक़ अलैहिस्सलाम हो। अक़ौल गलत थे। इमाम क़ुरतुबी माख़वातल सुयुती पर ज़ोर लगो रहे अक़वाल गलत थी तो सूफिया अक़वाल लिख। ज़ब्हुल वलद सूरतो अस्साफ़ात आयत 101 नवाले तर 106 पोरे साफ़ात 37 सूरत थे। रब्बि हबली मिनस्सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। कुरान के चिकल ग़ुलाम हलीम राशि मुराद तीवी इस्माइल, ग़ुलाम अलीम च राशि मुराद वी इसहाक़। दा नुक्ता अब्दुल्लाह इब्न अब्बास खुद ग़ुलाम हलीम सैयदना इस्माइल और ग़ुलाम अलीम सैयदना इसहाक़। लेकिन सूरत ज़ारियात की अगर तमंगा ज़ेर हो के बेग़ुलामिन अलीम अद सारा ज़िक्र दें। फ़बश्शरना बेग़ुलामिन हलीम मुंगा गलत ज़ेर वर्क प ग़ुलाम हलीम बांधे। फ़लम्मा बलग माहु साया कला चोरा सिदागा दसरा अस्साया दमट मजबूतोलो तक उड़के ना मटे मजबूतोलिश नवे वल एज़मा बचुड़िया इन्नी अरा फ़िल मनामे यकीनन ज़प खूब की विनम अन्नी अज़बहु का चज़ता लालोम फ़न्ज़ुर माज़ा तरा नो गोरा तसवे तम सोचोगा। अब पैगम्बर खूब हुआ ही गना का तो वाह वश पंजाब के उसड़ी खपल 5 बजी मड़गड़ हुए बोले पीर साहब रात खूब कराल और आते हुए खपल बजी टोल लाल चला ले कर नबी बोले इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलाल करो लगा लाल करो अरे दरोगजन खलक देता पैगम्बर है सर हर सड़ी ख्याल लाए चमा खूब लिदल न बस गंदे कार सम देख अदाकार अंदे सूफिया और वान कर देख नहीं किसी वर्तकों में खूब जैके इंशाल्लाह कल खूब बाज को मदा यो दुदरे इल्मी नुक्ते बता दखेम दा हर सड़े पैगम्बर शेद खूब बोई नहीं अगर माखाम बे लोबिया खोल ली गीसी खूब बेली दी देवी माँ खूब ली दे खूब बेली दी सगर सारा खूब से हैसियत है खूब भी लेकिन दायरा पारा सूसूल ली दारा चाहिए दा दरवाजे चरदजमरी पर मखगड़ी या स्पी नदशपे मागशे रील वापस सी ये देवीदा से खूब मिले दला खूब जान ला हक़ाइक़ दिया बस अड़े हुए अगर तेवेल जो खूब की विनम माज़ा तरा अगर और तेल या बत फलमा तो मरसत जिदुने इंशाअल्लाह मिन साबिरीन फलम्मा अस्लमा करे चे द्वाड़ा गाड़ा बस्तशु खबर है मनला व तल्लु लिल जबीन आगे सब लो पयो तरफ द मख पयो तरफ द सर यो जबीन यो जबहाई गन दा दरो मो आए खल को तजी पड़ मखे सम लो तो कुरान दरो है कुरान हुई लिल जबीन होता है जबह वाला अंदर उस्त जबहा तंदी तो वही जबीन कन पटे दो तालुल मुलियान दे इल्म अदब वो या पुई ना पढ़ मखेजी सम लो अब अकेदा जाफा मुगी स्तर के जान लो तर लिख देरा पारा च शफ़क़त पे देरी जगम दे अब बेदार नशी लानतुल्लाह अलैक अल्लाह पर किताब दरो है देखो इब्तिला निश्ता इब्तिला पर देगा चाहे गुरे दो चाड़ो आखिर स्तर के तर लो के हो इब्तिला निश्ता अदा पर कुरान दरो दी तल्लहु लिल जबीन दा डेर खलक दा माने कही उर्दू किताबों ने टोल लगा लिखे देता यो तरफ द सर वही यानी कन पटे संग साड़ो संग गाला लवे चरक संग गाला लवे दा माँ किसो की लिखे दफा हिसलाना आ रहा लिख दरोगजन किसे जिक्र खलक दरोगजन किसे अल्लाह पर किताब दरोग हुई तो रे दरोगजन जी असल इश्तर है दरोगजन किसो सा असली दा गरीबान पदे न पुएगी चकल मंगवाई बे असल न मंगवाई दा मौजूद है किसे दीवी न प्लान की किताब की ली कर दा खबर हम किताब की ली करे कुरान से वही जबीन बाने सम लो कम गाए था बेअस लो हुआ न सही था कि गलत था सही था मुहद्दिसीन हर आगर रिवायत चागा मौजू या गए था बेअस लो मुई
کته نور څه نشي کته نو کم سے کم هغه کتابونو وګور چې موضوعات باندې لیکلي هغه دا قیدی لیکي. ما خپل مجموعه کې دا قیدی لیکلي دي چې محدثین موضوع حدیث لپاره کم کم لفظ استعمالوي. دا ورته نه معلوم غریبانه ته یو موضوع معلوم دی بس. یو ځای کې موږ یونیورسيټي کې دا نوې نوې لطیفه راځي پکې خبره کېدا یو پروفیسر سے پاسه روي دي چې کله مونږ وایو چې دا حدیث موضوع دی نو دا لفظ صحیح نه دی، حدیث موضوعي ویل پکار دی. نو ما یې ټول عربي دی غلطه کړه. محدثین خدا نه وایي چې هذا حدیث موضوعي، هغه وایي هذا حدیث موضوع. دا ځان له خپلې قاعدې جوړوي چې بیا زه پوه شم چې دی اصل کې بیا ما دا خبره مې یاد شوه دغلته کې دی مردان ته سړی لاړ شي د سیخانو یو مارکیټ و ملک سنز نو کله چې د هغې هغه دوکان خالي و نو هلته کې په بورډ یو جمله لیکلې وه په هغې دا لیکلي و چې تجارت کے لیے موضوع جگہ ہے. موضوع په ځای څه لیکلي و موضوع دا هغه شی و موضوع په ځای موضوع لیکلی و پوه شئ. دا دې خلکو دغه اردوګانې دغه پښتوګانې دا پروفیسران جوړ شي بیچارهګان ټکې څه شی نه ورځي بس مکی پر مکی مارتے ہیں دغه ته ناست دي. دا لفظ موضوع دی، موضوعي خو د اردو لفظ دی که چا وی ټیک دا که وی نه موضوع لفظ ټیک دی. یا ابت افعل ما تؤمر فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراهیم. نه لال کړی نه به چاړې ښه او نه دا و چې چاړې ته حکم وکړي چې اثر بنګی. قرآن یو څه وي ته بل څه وایي. سمیلو نادیناه یا ابراهیم مونږ آواز وکړو چې ابراهیم قد صدقت الرؤیا تا خوب صحیح کړ ما چې کوم حکم درکړی دی صحیح کړ. دا د ابراهیم علیه السلام هغه کلمات دي هغه ابتلاعات دي چې پای کې د هغه ازمیښت کړی شوی. فاتمهن هغه یې پوره کړل. دا یو جمله شو. ها دا جمله یو شو. اوس بله جمله دا بله جمله د ابتلا نتیجه نه ده. ګوره دا زموږ خلکو خیال لري چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا ته نه ته پیغمبر کېده ونه هغه هم ذهن کې دا سوچ کړی دی چې ګنې دا یو ارتقایي عمل دی ځکه نبوت ملو شو. دلال دی دغه دی ته په دې نه پوهېږي چې الله اعلم حیث یجعلو رسالته. نبوت کې ارتقائی منازل نہیں. یو کس لیکي چې ابراهیم علیه السلام ته ډېرو مدارجو نه رسې اوته نه بیا دې ته ورسېد. دا لوی لوی خلک یې ګپو لګوي بس څه ګپ لګوي مړه. نبوت کې ارتقائی منازل نہیں. نبوت دا الله دین دی چې څوک یې مستحق وګڼه هغه له ورکړي. دا د عمل نتیجه نہیں او دا دعا نتیجه هم نہیں. ابراهیم علیه السلام بېشک دعا کړې ده او مونږ وایو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا ابراهیم، لیکن دا مطلب نه چې نبوت په دعا ملاویږي. دا خو هغه دعا کړې ده بېشک، لیکن دا الله په علم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی و که نه و. په دې دعا ابراهیم په دې بنیاد نه وي چې دا هغه په نتیجه کې شوی ده. دا ډېره نازکه خبره ده. خلک په دې سوچ نه کوي څه وایو. دا قال انی جعلک للناس اماما دا د هغه د ابتلا نتیجه نه ده. دا جدا جدا جملې دي. قال الله ویل انی جعلک یقینا ز تعالی جوړونکی ام للناس اماما د خلکو مقتدا. و دا د دې جماعت امام نه دی، دا دې ته امامت النبوه وي. دا زه د انبیاء امام کوم. څه مطلب؟ ټول انبیاء بستا په اولاد کې راځي. امام الانبیاء ابراهیم علیه السلام شو، او یو امام الانبیاء چاچے په بیت المقدس کې انبیاء کرام لمونځ ورکړو، هغه و سیدنا محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم. دې کې تعارض نشته چې ته وایې دې کې او دې کې تعارض ده. هلته امام الانبیاء چاته وایي، دلته قرآن چاته امام وایي. دا فتنې یاد ساتئ، د دې نه ځان خبر ساتئ. د حدیث نه انکار ولګئ تاسو امام څوک کو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا امام الانبیاء شو. حال لا چې قرآن امام الانبیاء ابراهیم علیه السلام وایي. ویسې په بوسو کې اوبه مو بوځه که نه خلک دوکه کوي. دا امامت د نبوت دی، هغه امامت د انبیاء دی. د دې مطلب دا دی چې رستو انبیاء و راځي ستا په اولاد کې. ټول انبیاء د هغه په اولاد کې و اته کسان ته لري کې د هغه نه علاوه ټول انبیاء د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دي.
قال هغه ویل ومن ذریتی زما د اولاد نه هم اولاد ډېر فکر دی سړي سره پکار چې هر مسلمان سره د خپل اولاد فکري خود دین ښه د رزق ذمه الله اخیستې ده زموږ کار ډېر الټه دی موږ سره د رزق ډېر غم دی د رزق نه د دین غم وکړه غم د دین پکار دی فکر د دین پکار دی چې زنه ما د ما دا بچي او موږ کوي که بنه کوي چې زنه مدی و توحید باندې ولاړی که چرته وزیخ اتباع سنت بگئی که بدعات بگئی د رزق فیصله شوی ده او د دې سیز د په اختیار کې ذهن ځان له بدل کې قال هغه ویل لا ینال عهد الظالمین نرسیږي زما لوز د امامت د نبوت نرسیږي زما لوز د نبوت الظالمین ظالمانو ته څوک چې ظلم کوي نو هغه نه زه نبي نه جوړوم دا د عصمت دلیل شو د عصمت دلیل شو چې نبی ظلم نه کوي نو ته بیا وایې چې دا نوح علیہ السلام نه وایي چې انی کنت من یونس علیہ السلام نه وایي چې انی کنت من الظالمین هغې ته عجز وایي ظلم یې خو نه دی کړی هغه د هغه عجز دی خپله عاجزي ښکاره کوي رب ته چې ربه ما نه زیاتی شوی دی